دویم نمبر عزتمند زمونږ ضلع او زمونږ تحصیل الحمدلله تاسو ته پته ده چې په دې ضلع کې زمونږ ملګري څومره کار کوي د قادیانانو دا پراکټس دا کوم چې د دې مصنوعات دا الحمدلله دا ختم شوي دي اوس نوې تازه یو پراډکټ راغلی د قادیانانو او تقریبا من ته چې پته ولګېده چې په 400 کې دا دي په نیمه ګنټه کې الحمدلله زموږ تنظیم د هغې نه خبر شو او هغې ټول الحمدلله دا ختم کړ دا تنظیم برکت دی تېر ځل 7 ستمبر هم نن ورځ وه او په مینار پاکستان کې قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه هغې کانفرنس جوړ کړو مینار پاکستان کې منګه چې مینار پاکستان ته لاړو واپس راغلو منګه د هغې اسټیمیټ وجنګو چې ضلع 400 نه څومره خلک تللي دي نو الحمدلله چې په 2 लाख روپۍ باندې په 2,70,000 روپۍ باندې په 2 लाख دونه پورې ګاډي تللي دي چې هغې اسټیمیټ مې وجنګو حضور علیه السلام د ختم نبوت د عقیدې په دغې ورځ باندې په 7 ستمبر باندې 4 کروڑ روپۍ دا د 400 عوامو د حضور علیه السلام په ناموس باندې په عقیدې ختم نبوت باندې لګولي دي په دې کې تاسو ټولو مسلمانانو ته خراج تحسین پیش کوم بل سړی امام په خدمت دونه پیسې لګولي د دوی په واده کې دونه پیسې لګولي موږ د 400 مسلمانان دا خبره کولی شو چې تېر ځل په 7 ستمبر باندې 4 کروڑ روپۍ د حضور علیه السلام په عقیدې ختم نبوت باندې دا موږ لګولي 400 مسلمانانو په دې باندې الله جل جلاله شکر ادا کوي او دا هغې نه چې واپس راغلو 7 ستمبر ده او په 7 ستمبر باندې یو کس هغه پوسټ کړی د حضور علیه السلام په شان کې په هغې پوسټ کې دغه ظالم دا څلور خبرې کړې وې یو دا چې الله جل جلاله د وحدانیت باندې اعتراض کړی دویم دا پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخي کړې وه څلورم دا چې عقیدې ختم نبوت ته انکار کړی او بله خبره دا کړې وه چې دا مفتیانو من ته ووایي چې دا خو پوخ مبلغ دی د قادیانانو ما ته د درګې داود مولوي صاحب زموږ ځان سکرټي ته وټساپ راولېږه هغه ما ته راولېږه چې من کله هغه وکړه هغه مې کولو کړ د جومات نه بهر ولاړو تقریبا چې نیمه ګنټه کېده موږ تانې ته تلو د سره ډېرو ملګري آیین شکل یاد کړو موږ سره شانه باشانه ولاړو د شپې 2 بجې په هغه باندې موږ تیار کړو او نن 7 ستمبر دی یو کال دغه ګستاخ شو چې تور تمبو شاته او انشاءالله العزیز چې پانسه تک تبلیغ نه جوړې نو انشاءالله دا اسمان شین اسمان باندې بیا نه وي انشاءالله العزیز دا 400 عوام دا خبره ثابته کړه د عالمي مجلس د حفظ ختم نبوت دا خبره سپینه کړه الله جل جلاله ته وښودله او ټولو خلکو ولیدله چې د حضور علیه السلام د عقیدې ختم نبوت د حفظ موږ په ځمکه باندې کړلې او هوا هم الحمدلله موږ محفوظ کړې ده څو پوسټ هم بولې د حضور علیه السلام په شان کې چې چا پوسټ کړلې نن د تورو تمبو چاته او هغه اوسه پورې د هغه ته لار نه ملاویږي نو دا د ختم نبوت دغه ملګرو علماء کرامو دا کارنامه کړې ده د دې نه علاوه د عمرزو ملګري دلته موجود دي مولانا امجد خان صاحب او مولانا یاسین صاحب او اخیام صاحب ډاکټر صاحب موجود دي د روجې نه مخکې ما ته یو لږ بجې رنګ وکړو چېرې دغه شان یو نکاره او دا خلک ما ته مشکوک ښکاري رنګ یې وکړو الحمدلله په نیمه ګنټه کې هغه سړی موږ معلوم کړو په هغه ورځ د هغې جینۍ ډولۍ او خلک هم راغلي او موږ چې هغه ځای ته موقع ته ورورسېدو او الحمدلله د دې علماء کرامو په برکت باندې زموږ هغه کلمې والا خور هغه د هغه نه محفوظ پاتې شوه د دې نه علاوه نور داسې په شب قدر کې په تحصیل 400 کې مفتي عبدالله شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه دا زموږ سرپرست اعلی دی موږ په سر باندې د هغه لاس کله چې هم داسې خبره راځي او هغه اول خبرېږي موږ ته وایي رنګو کې چې راشئ خبره چې لاړ شو داسې واته خبرې موږ ته هغې داسې کړې دي چې هغه بلکل هغه ځای کې د قادیانانو لاس او الحمدلله هغه په موږ ورغلي وو او هغه ځای د مفتي عبدالله شاه صاحب په مشورې سره هغه ختم کړی دی والله جل جلاله د قادیانانو لاره سوراخ کړی دی اوس نن دلته دا مرچکې کړې دا رضاو دا پروګرام ولې کړی دا خبره تاسو په بلوغ غرونو باندې اورئ خلک وایي په 400 کې قادیانان نشته تاسو ولې دا کانفرنسونه کوئ 2 لکه روپۍ په دې باندې ولې
دا خبره زه مرغو ته کومه چې ګوره سیکولر خلک هر ځای کې شته د پروپاګنډې والا خلک هر ځای کې شته د حج په دوران کې د حج په موقع باندې خلک وایي تاسو 15 او 16 لک روپۍ په حج باندې ولې لګوئ دا چې د کونډو رونډو له ورکې د ثواب هم کېږي او دغه شان د قربانۍ په وضو کې خلک وایي په 3-4 لک روپۍ باندې تاسو قرباني ولې کوئ دا چې د غریبانو کونډو رونډو له ورکې وایي که نه وایي تاسو نه تپوس کوو دغه شان دا خلک نن سبا پروپاګنډې کوي تاسو دا کانفرنسونه ولې کوئ د دې څه ضرورت دی په دې کانفرنس باندې لکونه روپۍ ولګېدي داسې هر ځای کې چې کومه اشتباه د ختم نبوت کېږي لکونه روپۍ په هغې باندې لګي دا یې ولې کوئ که موږ ورته وایو دا ځکه کوو چې د دې ضرورت دی د دې ضرورت دی نه دا مجمع چې خلک وویني مقتدر قوتونه هغه قادیانان د قادیانانو چې کوم همنوا خلک هغې د دې نه ویرېږي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ختم نبوت د 275 میسي د آیین کې دا شرک داخل شوی دی په 74 کې دی 74 نه اوسه پورې دا ولې نه لرې کېږي د دې وجې نه لرې کېږي چې په دې شا باندې عوام ولاړ که نه ولاړ اوس یې دغه مخکې ورځ کې چیف جسټس فایز عیسی یو فیصله کړې وه هغه فیصله کې د قاضیانانو ته سوراخ ملو شو سهولتکاري ملو شوې وه عقاید جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم دا اول هغه فرض دی چې د خپل زوی د خپل پلار مفتي محمود رحمت الله علیه هغه فرض یې ادا کړ د ټولو نه اول په پاکستان کې دا شخصیت و چې ودرېدو او خلکو ته یې ویل چې چوکړو ته راوځئ دا چا چیف جسټس دا چې کوم دی دا قاضیانانو ته لار هواروي تاسو دلته ګواه یې د چاپلي چوک ته روکړئ که نه یې روکړئ تاسو راته پوسټ کړئ روکړئ که نه یې روکړئ تاسو اوس پاکستان ټول چوکونه بند دغه فیصله الحمدلله په لومړي ځل باندې ما د وکیلانو دا خبره واورېده چې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل باندې چې کله یو فیصله سپریم کورټ واپس اخیستې ده هغه دا فیصله ده چې هغه د فایز عیسی ته دا دومره سیلاب د ختم نبوت د عاشقانو په تنګان ودرېدو خپله خبره دا واپس واخېسته دا د علما کرامو د عوامو برکت دی نو انشاءالله العزیز ما تاسو دا خبره کوله اخري خبره کوله مېلمانه موجود دي خو دا خبره ما ضروري ګڼله چې تنظیم څنګه کار کوي دلته ګوره د 12 کالو له یو قادیانې به راته په دې مرچکي کې د ټماټرو سیزن و دی کې ډېر زیات ټماټر دي د 12 کالو له یو قادیانې راته دا قادیانې به چې دلته راته خلکو به مهمان خصوصي په طور باندې روټۍ کوله یو ورته ما سره به شپه کوي بل ورته ما سره به چې کوم دی روټۍ خوري دا اعزاز دی که نو چې دوی ما سره پاتې دې قادیاني به 10 لکه 15 لکه 15 لکه 3 لکه روپۍ زمیندارانو له 3 میاشتې مخکې ورکړي بیا به چې ټماټر پاتې شو دا قادیاني دا به چې کوم دی د پنډو دله بیا ټماټر وړل ټلګرام خرڅول الحمدلله تنظیم موږ جوړ کړو د انسیپور یو تنظیم و په هغې تنظیم کې یو قابله کې موږ یو ملګري د ټماټرو خرید او فروخت پرې کړو هغه واغسته هغه نوجوان هغه ته چې پته ولګېده چې قادیانانو سره روزګار حرام دی موږ راغی موږ ته یې خبره وکړه الحمدلله موږ ودرېدو دغلته د مرچکي علما م راجمع کړل او دغه قادیاني 12 کاله دلته کې خرید او فروخت کړی تعلق یې ساتلی د قادیانانو چال دا دی چې تعلق جوړوي د پیسو په ذریعه باندې بیا ته رشتې وکړي او بیا چې کوم دی هغه کې خپل لور خور ورکړي او بیا دغې نه واپس ممکن کېدل دا ډېره ګرانه ده الحمدلله دې تنظیم هغه د هغې په برکت باندې دا قادیانۍ ونې شو دا د تنظیم برکت دی نو انشاءالله کوم ځای کې چې تنظیمونه دي که یونین کونسل کې دي که تحصیل کې دي انشاءالله د دغې سره به کلک ولاړ وي که نه به ولاړ وي ولاړ وي که نه به ولاړ وي زه ستاسو ډېره زیاته شکریه ده د انتظامیې د پولیس واړو د ټیمې ملګرو د عبدالروم شاکر صاحب خصوصا د ټیمې د ملګرو او د ډي سي پي صاحب دلته شهر چې کوم ډي سي پي زرداب صاحب د هغې د سی چو صاحب د نورو انتظامیو هغې ټولو زه شکریه ادا کوم الله پاک د دې ټول زیات خوشحاله کړي دا کوم ملګرو چې د اوږدو دا کیمپونه له ګوري الله جل جلاله ټول ډېر زیات خوشحاله کړي او الله جل جلاله په ما د هر کې برکت واچي واخر دعوانا